ومونږ سوال کوو د الله تعالی نه ان یثبتنا علی الایمان چې موږ ته ثابت قدمي راکړي په ایمان باندې ويختم لنا به وزموږ خاتمه وکړي په ایمان باندې ويعصمنا من الاهواء المختلفه او موږ محفوظ وساتي د مختلف خواهشاتو شبهتي والمعتزله لکه مشبهه سو هغه فرقه ده چې دا د الله تعالی چې کوم صفات دي دا د مخلوق سره غي ته تشبیه ورکړي چې د الله دا صفات دا د مخلوق په شان موږ وایو ليس کمثله شيء چې د الله مثل سب نشته د الله صفات د الله کما یلیق بشان څنګه چې د الله شان سره خای هغه رنګي والمعتزله او معتزله خو بار تیر شوی ده چې دا کومه فرقه ده والجهميه چې دا جهم ابن صفوان طرف ته منسوب او دای به د الله تعالی د صفات نفي کوله تعطیل به کول دی فرقه ته معطله وي دای به چې د الله تعالی صفات نشته لکه موږ وایو چې الله سمیع دی بصیر دی علیم دی خبیر دی دای د الله د صفات نفي کوي دی صفات نشته دغه صفات معنی وې تعدد د الها راځي ګڼ خدایان منل راځي موږ وتاي چې صفات د الله عین دي الله غیر نه دي صفات د الله عین شو نو بیا تعدد د الها نه راځي والجبريه او یو جبريه کومه فرقه ده چې انسان مجبور محض هغه وی چې انسان د روبوټ په شان دي بس چې تقدیر کې لیکلي دي د مطابق چې دی انسان ته اختیار نه مې موږ هم دا وایو چې تقدیر کې لیکلي دي انسان د هغه مطابق کارونه کوي خو لیکن دا تقدیر چې دی نو دې کې چې څه لیکلي دا د الله علم دی انسان په خپل اختیار سره کار کوي د تقدیر د وجه نه چلیږي انسان په خپل اختیار سره دی او تقدیر د الله علم دی چې الله لیکلي دي چې دا بنده به دا کار راسي والقدريه او قدريه دا د تقدیر منکر دی به تقدیر نه انکار او غیرهم او د دوی نه علاوه من الذين دا خلقنا خالفوا السنه والجماعه چاوی مخالفت کړی دی د اهل سنت والجماعت والصلاه على بدر التمام وشمس الاسلام ومصباح الظلام محمد عليه السلام دلته دا کتاب ختم شو نو ګوره د الله تعالی د احکاماتو خلاصه دوه خبرې اوامر او نواهی اوامر د امر جمع امر وی طلب د فعل على وجه الاستعلاء چې طلب د فعل ته امر وي چې الله حکم کړی دی چې اقیم الصلاه منځ وکړي نو طلب د فعل دی کړ دې ته امر وي او دویم نمبر سدي نواهی وي طلب د ترک فعل چې الله تعالی فرمایلی دی چې لا تقربوا الزنا زنا مکوئ غلا مکوئ نو دا چې دا نواهی نو ټول احکامات خلاصه سره دوه خبر اوامر او نواهی یا دویم نمبر خبره اوامر ته خیر وي او نواهی ته شر وي او خیر کوړی کې نه وړی کې وي هغه باندې به انعام ملابي او شر کوړی کې نه وړی کې وي هغه باندې به سزا ملابي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره چې چا د ذره برابر سنیک عمل کړی وي دی به هغه وویني ومن يعمل مثقال ذره شرا يره او چا چې د ذره برابر سبد عمل کړی وي دی به هغه وویني او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم صفات دي او د هغه صفات دوا اهم ترین صفات پکې هغه یو بشیر او یو نذیر بشیر معنی چې خلکو له د جنت خوشخبری ووري فضایل ووري او جنت طرف ته خلک وروبي او دا نذیر معنی چې خلکو له وعیدونه ووري او د جهنم نه خلک ويري چې جهنم نه ځان لري وسه بیا د مرګ نه پس ټکانی دایمي ودی همیش د پاره اوسېدو یو طویل کیږي جنت دویم طویل کیږي دوزخ جنت د اهل اوامر ټکانه ده او جهنم او دوزخ د اهل نواهی ټکانه ده اوس علما دي تاسو د علماو په ډله کې راځي نو د علماو ذمہ داری دا غي څه ذمہ داری ده هغه به خلکو لدا وي دا به بیانې چې دا سنت دي دا بدعت دي دا ایمان دی دا کفر دی دا حق دی دا باطل دی دا اهل حق دی دا اهل باطل دی
علماو ذمہ داري ده هغوی به خلکو له دا خبرې ښیي نو دا اوس زموږ ستاسو د ټولو ذمہ داري ده صرف دا نه چې موږ علم زده کړو پیغمبر علیه السلام دا ذمہ داري لګولې ده چې دا علم تا زده کړه دا به نورو ته رسېږي دا تقوا طهارت چې تا زده کړه دا به نورو ته رسېږي